السلام علیکم. راشه کنه انګریزان وس پوه شول. خلک وایي انګریزان ډیر زیات پوه خلک دي. خو نه، زه به وایم چې مسلمانان چې دي دا ډیر زیات پوه دي. ځکه چې مسلمانانو ته د کم وخت نه پته ده چې د خنزیر غوښه چې دی په دې کې نقصانات دي، دا حرام ده او انګریزان یې تر اوسه پورې استعمالوي. خو چې کله په دې تجربه وکړه که نه، نو ډېر خلک په انګریزانو کې هم دنیا خلکو د خنزیر د غوښې نه انکار وسو، ځکه چې په دې کې ډېر زیات بیماریانو سبب ده، ډېر زیاتو بیماریانو یو سبب دی دا خنزیر غوښه. ملګرو، الله پاک چې دی په دین اسلام کې څومره هم مسلمانان دي، د هغو دپاره د خنزیر غوښه څه ده؟ حرام ده. ځکه چې په دې باندې اوس تجربه شوې ده. دا تجربه د انګریزانو چې دی د هغو خواب مایناس خلک دي، ساینسدانان دي، او دا تجربه هغو کړې د خنزیر په غوښه او بیا د غوا د غوښه راغستې ده، په هغې باندې تجربه کړې. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو د خنزیر بیا څه نقصانات دي او د خنزیر چې دی د انسان په ذهن کې دا یو سوچ هم راتلی شي چې خنزیر حرام دی، نو ولې د الله پاک پیدا کړو. د دې په باره کې به هم یو څو خبرې کوو او د خنزیر یو څو نقصانات دي د هغې په باره کې به هم تاسو ته په دې کې معلومات درکوم. نو راځئ دا ویډیو د ما سره لاول وګورئ چې دا ساینسدان چې دي په دې باندې تجربه کوي چې په دې کې څومره جراثیم دي. راځئ دا ویډیو د جراثیم په خپلو سترګو وګورئ. راځئ ویډیو طرف ته. ګورئ ملګرو، د وازګه چې دی راواغېسته په دې مایکروسکوپ کې په دې سلایډ باندې کېښوده. په دې کې به تاسو اوس ووینئ چې په دې کې څومره جراثیم دي. په دې وازګه کې د خنزیر دا وازګه ده. ګورئ په دې کې تاسو دا تور ټاکي وینئ، دا په دې کې دا جراثیم دي. ګورئ دا یې رازوم کړل. چې کله رازوم کړل په دې کې اوس تاسو د سقاوالی وګورئ، دا جراثیم تاسو وګورئ چې د خنزیر په وازګه کې څومره جراثیم دي. بل طرف ته ملګرو بیا پکې زموږ سره د غوا غوښه راواخلي او د هغې هم تجربه کوي چې د غوا په غوښه کې زموږ سره آیا جراثیم څومره دي. د خنزیر هغه رزلټ خو تاسو چیک کړو، د هغې وازګه کې څومره جراثیم ول. اوس دا غوښه ده، د غوا غوښه ده، او دا به هم اوس چیک کوو چې په دې کې څومره جراثیم دي. دا یې راواخیسته په دې سلایډ کې کېښوده، په مایکروسکوپ به یې دا اوس ګوري چې په دې کې جراثیم حق امر دي یا پکې شته یا پکې نشته. دا ګوره اوس رزلټ ته ګورئ په خپله. کله چې دا زوم فل تاسو وګورئ څومره صفا تازه پرته ده، بلکل د جراثیم پکې اړوسه بلکل د جراثیم پکې اړوسه چانس نشته چې په دې کې جراثیم شته یا نشته. ګورئ دا رزلټ تاسو په مخ کې بلکل صفا سوتره ده. نو ملګرو دا خو تاسو ولیدل چې دا د خنزیر د غوښې د خنزیر وازګه چې کوم ده د هغې باندې اکسپریمنټ شوی دی، تجربه پې شوې ده. دغه شان د غوا په غوښه باندې هم دغه شان دا تجربه شوې ده او رزلټ ستاسو په وړاندې و. زموږ په دین کې الله پاک خنزیر ولې حرام کړی دی؟ چې الله پاک خنزیر حراموو نو پیدا کوو ولې چې دومره نقصانات دي. زموږ مشرانو به اکثر وایي چې کله د خنزیر نوم یو سړی واخلي نو دا هم د ده ژبه چې ده دا ناپاکه شوه او 40 ورځې چې دی ایمان لاړو. ملګرو د خنزیر د غوښه چې دی دا الله پاک ځکه حرام کړې ده چې د دې ډېر زیات نقصانات دي. اولنی نقصان خو دا دی چې د دې د خوله چې دی په دې باندې چېرته هم خوله نه راځي. کله چې په دې خوله نه راځي نو په دې کې چې څومره ظاهري څیزونه دي که نه، څومره زهر دي، هغه په دې کې څه کېږي؟ جذب کېږي، د دې نه بهر ته نوځي. کله چې دا رو غټېږي، دا خنزیر چې دی رو غټېږي، نو په دې کې دا زهر چې دی دا جذب کېږي، نو د دې دا غوښه چې هم څوک خوري دغه زهر چې دی دا هغو ته ننوځي. ملګرو بل دا خنزیر چې دی د دې عادتونه ډېر زیات خراب، یو پلیت دی، یو ډېر ناپاکه دی، ځکه چې دا د بل ځناور چې دی پوزلات خوري، ګندګي د هر انسان د هر ځناور څومره هم ګندګي چې ده دا هغه خوري. نو دا ډېر یو سقا کار دی. دا چې دی دا چې دی پوزلات خوري، مطلب ډېر ګنده کار هم ګنده څیزونه هم خوري. بل دا ملګرو دا زهرله څیزونه هم خوري، څومره کیړې مکوړې څومره زهرله چې دي چې دا هغه په خپله خوري. که فرض که دا یو مار وچیچي که نه دا خنزیر، نو دا مړ کېږي نه، ځکه چې هغه زهر په ده باندې اثر نه کوي، دا په خپله هغه زهر چې دی په ځان کې څه کوي؟ جذب کوي. نو دا یې نقصانات دي. بل دا ملګرو چې دا ډېر زیات بېغیرته دی. بېغیرته یو دا دی، یو بل دا ملګرو چې دا په مغربي ممالک کې ډېر زیات چې دی د دې دا غوښه استعمالېږي، هلته ډېر زیات خلک څه کوي؟ خوري. نو هلته چې تاسو وګورئ، نو که تاسو هلته سوچ وکئ فحاشي ډېر زیاته عام ده. دا د دې خنزیر د غوښې نه، ځکه چې د خنزیر په خپله هم یو خصوصیت دی، یو عادت دی چې دا په خپل ماده پسې په خپله
یو بل جنس راولي، یو بل مرد راولي او د هغې سره په خپله سرسکی میلاوئ. نو که په مغربي ملکونو کې تاسو وګورئ نو دا رجحان به تاسو زمانه ډېر ښه پوهېږئ په دې باندې چې هلته کم طریقه کار روان دی. د ځینو ملګرو په ذهن کې به دا سوچ هم راځي، دا خیال دا یو سوال به هم راغلی وي چې په پاکستان کې د کمې فحاشۍ نشتي. دلته خلک خنزیر خو دلته حرام دی، دا مسلمانان دي او ده خو دا نه خوري. نو ملګرو که زه تاسو ته ووایم که نه چې په پاکستان کې هم ډېر داسې څیزونه دي چې هغه د بهر ملک د مغربي ممالک یوز کېږي. انرژي ډرنکس شول په پاکستان کې نن سبا څومره خلک پیپسیان وغیره سیوناب څومره هم کولډ ډرنکس دي هغه یوز کېږي. په دې کې ملګرو د چربي یوز کېږي، د خنزیر چربي څوک په دې کې دغه یهودیان یوز کوي او دا د پاکستان ته راولي. نو دا یو غټ ریزن دی، دا یو غټه وجه هم کیدی شي چې دلته هم څه نه څه فحاشي دا هغه راولي. ملګرو د ستاسو په ذهن کې به دا یو سوال هم اوس پیدا شوی چې الله پاک خنزیر ولې پیدا کوو؟ ځکه د دې خو ډېر زیات نقصانات دي. نو زه به درته دا ووایم چې ملګرو الله پاک چې په دې دنیا کې څه هم پیدا کړي که نه هغه د انسان د پیدې دپاره پیدا کړي. د هر شي خپله پیدې نقصانات پې ډېر وي ځکه خو الله پاک حرام کړی دی. ځکه چې په دې کې د کولسټرول لیول هم ډېر زیات سیوای چې کله انسان دا یوز کوي نو هغه د کولسټرول چې کوم لیول دی هغه د انسان په وجود کې هم سیوا کېږي. خو تاسو دا سوچ به کوئ چې دا الله پاک بیا ولې پیدا کوو؟ نو ملګرو د دې یو پیدا دا ده چې کله یو ځای ډېر زیات ګندګي، پزلاتي، غوښاني هغه دا شیزونه خوري، دا خنزیر راشي او هغه ځای څه کي هغه دا وخوري. ملګرو د دې خنزیر نه دومره بین خېږي که نه څوک چې وایي دا ساتي هغه ول په خپله هم خواله ډېر زیات نه ورځي. او د هغې دپاره مختلف سپریګانې یوز کړي دي، سپریګانې تیار کړي دي، ښکلې ښکلې خوشبویانې په دې باندې لګوي. نو دا دومره یو پلیت یو ناپاکه څیز دی. خو الله پاک د دې دپاره دا پیدا کړی دی چې د دې پیدا دا پوزلات خوري، ګندګي وغیره دا ختموي. څومره زهریله چې څومره هم کیړې مکوړې دي هغه هم دا خوري. نو دا خو پیدا ده. خو الله پاک چې دی هر څه پیدا کړي دي په دې به خامخا په دنیا کې څه نه څه پیدا وي. نو دا خو د خنزیر په حواله باندې یو ویډیو وه چې مسلمانان چې څومره هم دي هغو دې په دې باندې شکر وباسي چې شکر الحمدلله موږ ته د کم وخت نه پته ده چې خنزیر په موږ حرام دی او انګریزان چې دي هغه وس تجربې کوي او وس چې دی خنزیر غوښه چې دی هغې نه قلاریږي. نو شکر الحمدلله چې موږ مسلمانان یو او بیا سپیشل د نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په امت کې الله پیدا کړي. نو امید لرم ملګرو دا ویډیو به تاسو د اخره پورې کتلی وي. د ملګرو سره شیر کوئ، کمنټ وکړئ او خامخا مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. ډېره مننه.